بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. پرون سبق کې مونږه استفهام شروع کړو. اول مونږه استفهام تعریف کړو چې د مخصوص حروف بذر اسرا یو نه معلومه سیس متعلق علم طلب کول دي ته سوې استفهام. بیا ادوات الاستفهام یعنی حروف الاستفهام کم دي؟ حمزه را هل ما من دا یو له شرینه دا پکې دغه دي ادوات الاستفهام دي. دینه بعد موږ به ویلو چې دا حمزه دا طلب تصور د پاره عمره دی او طلب تصدیق د پاره عمره دي. طلب تصور معنی دا مفرد سے حاصلول او د طلب تصدیق معنی دا نسبت معلومول. نو دا حمزه په ذریعہ سره حمزه استفهامی په ذریعہ سره طلب د تصورم کیږي او ادراک د نسبت هم کیږي. طلب تصور کې لګته اسافر علی ام خالد نو تا د خدا اعتقاد شته چې پر علی او پر دای کې یو خالد کې یو کا سفر کړه لیکن ته په کې تعین کې لا تعین د لپاره ته جواب کې بیا وی چې خالد یا ته چې نو ادراک پکې دا دغه شو د مفرد پکې شو پوه شئ او یا پکې نسبت چې دا نسبت چې دا صحیح دی که صحیح نه دی لګته اسافر علی نو ته په دې کې دا نسبت طلب کې چې دلته دی علی د کوم د سفر نسبت شوه دا صحیح دی که صحیح نه دی نو ته په جواب کې نعم یعنی او صحیح دی یا ته جلانا صحیح په دې باندې پوه شئ. دا حضور سبق نن سبق کې دا خبره ده ما ته ګوره ما ته کتابونه بند کړي کتابونه مونږ د کم سیس په باره کې چې سوال کولای کېږي دته مسئول عنه وي مسئول عنه د سیس په باره کې چې دا خبره ده زده کوي چې یو سوال کنه سوال معنا سوال کو مطلب دغه سوال کول څوک چې سوال کوونکی ایت سائل وي سوال کوونکی څه وي د چانه چې سوال کول کېږي ته مسئول وي څورته وي او مسئول عنه څه ته وي د سبب باره کې چې سوال کول کېږي. یره کزه تا ته یم کنه چې روټۍ دی خوړلې ده روټۍ دی خوړلې ده نو زه سېما او ته سې مسئول او درې روټۍ په باره کې ما ته پوښتنه کوم روټۍ سره دا ټکي دا څه کوم مسئولانو څه ته وي ها. نو کله چې حمزه استفهام راشي نو دا حمزه استفهام خواته چې کوم لفظ وو هغه مسئولان وي. دا حمزه استفهام خواته چې کوم ټکی نه بسوي یعنی دل کې دا سوال ته د سبب باره کې نو دا حمزه خواته چې کوم سیز وي نه بسوي مسئولان وي پوه شئ یعنی مسئولان هو با صحیح نو موږ وایو چې کم د حمزه سره متصل راغلی نه بسوي مسئولان هو او د دین ورستو به ام ذکر وي سبا ذکر وي ام د دین ورستو به څه ذکر وي ام او د ام نو ورستو به بیا هم بل ټکی چې نه ذکر وي په طلب تصور کې ادق بل ټکی ته معادل ویل کېږي څورته وي معادل. نو ګوره یو څو ټکی دی یو مسئول عنه دی یو سره مسئول عنه خو ما ونه پیژندو یاره سبب عربی ده نو مسئول عنه څه شه ده به کم څه د حمزه سره متصل رالو کم څه د حمزه سره متصل رالو نه به صحیح مسئول عنه وي. بیا چې کله طلب تصور وي یعنی حمزه طلب تصور د پر راځیم کنه طلب تصور د پر راځي طلب تصدیق د پر راځي کنه نو کله کله د دین ورستو بیا ام ذکر وي څه ذکر وي ام او دا امن ورستو معادل ذکر وي صحیح ذکر وي معادل ذکر وي پوه شو به باندې سبق ذکر وي معادل د دې مقابل ته وي د مسئولانو چې کوم مقابل له ایت معادل وي لکه زمه تا چې وس کو وبدي وس کړي نو زدا تپوس د سکلو په باره کوم کنه مسئول عنه نو چيري وسکو او بدي وسکله نو دا او باو دا چيري یو بل معادل لګان چې سکل خوشي وي به دې خبره کومه دغه ده او چيري سکله ده او کس دې سکلي او بدي سکلي نو دا چې او بدي یو بل سدي لکه دا مخکې مونږ وې علي مسافر ام خالد علي ام خالد دلګوره دا حمزه استفهام دا کنه د دین ورسو دا ذکر ده کنه ندی مبارک څه کیږي
دلته د دې په اړه کې تاسو خو نه کوي کنه چې لکه سفر شوی لکه سفر نه شوی د دې په اړه کې تاسو کوي دا خبره معلومه ده چې سفر شوی دی خو په اعتقاد کې دغه چې تب په دې راځي کې چې کم یو کړه چا کړه تعین کې اختلاف دی نو دلته ګوره دا علی دا مسئولان هو دي پوه شئ یعنی دا په اړه کې تاسو کوله کې چې دا سفر دا کړه او کدي خالد کړه دی نو دا خالد د څه شو معادل څه شو معادل شو څه شو او دې ام ته ویلېږي ام متصله دې ام ته څه ویلېږي ام په دوه قسمه ده یو ته ویلېږي ام متصله او دویم ته ویلېږي ام منقطعه ام منقطعه ورسره را روان دي ام متصله دي ته وایي چې د دې د ما قبل او د ما بعد د یو بل سره متصل وي ما قبل او ما بعد د یو بل سره متصل وي پوه شئ دی بل سره متصل او مربوط وي دې خبره باندې پوه شئ منګ اول دا خبره وکړه چې یو سوالی یو سائل یو مسئول یو مسئولانه وي نو سوال خو دې سوال کول دی لګي سائل مسئول دا چې سوال کولېږي مسئول عنه نو حمزه چې کله راشي حمزه استفهام بریګه او مسئولانه شي شي د دې سره متصل چې کوم څه ویغه او د دې ورسو ام ذکر کیږي هغه ام تسوي او د ام متصلن ورسو سوي معادل وي نو گویا کې دا سوال چې مسئولان هو بریږي یو دا عالی شو او یو د دې هغه معادل شو د دې دوه څه مبارک سوال کوي کنه علی مسافر هم خالدون ایا مسافر دې دا علی له کسره نه دا خالد او د علی مبارک سوال کوي کنه پوه شو به معنی ها په دې خبره باندې پوه شوي نو دلته کې دا سوال ګوره یو خدای خالد مبارک شو بل علی مبارک شو ها په دې باندې پوه شو تاسو ها بیا دا چې څنګه دا مسئولان هو دا 15 سيزونه واقع کړي شي څه سيزونه واقع کړي شي 15 سيزونه واقع کړي شي یو دا نه چې د دې حمزه خاطبه راضي مسند الیه دا حمزه خاطبه سره راضي دا لوازم بیان باندې کې مسند الیه برازي مسند برازي حال برازي او بل څه ده ظرف ته او مفعول له دا مسئولان هو نه مسئولان هو دا په ترکیب کې دا حمزه استفهام په دې 15 سودونو باندې داخليږي حمزه استفهام په سود داخليږي د دې علاوه نور هم دي لکه یو پکې مفعول له پکې هم دي او مفعول ظرف مکان دی ظرف زمان دا پکې هم دي ولکه دا عام طور باندې دی مسئول عنه یا به مستند الیه وی یا به مسند وی یا به مفعول وی یا به حال وی یا به ظرف وی په دې باندې پوه شئ لکه چې مستند الیه دا مسئول عنه مستند الیه نو دا غیر لپاره مثال سره انت فعلت هذا ام یوسف دلته اوس ګوره ما ته بګي سوال او مسئولان هو دا خبره اترې بګه ما ته حرف استفهام بګه لور کم یو ده حمزه استفهام ده پدې کې مسئولان هو انت ده او معادل بګه شته کنيشته ده کم یو ده یوسف ته نو دا معادل شو نو دا هم مسئولان شو دا معادل دي دا هم مسئولان وي پوه شئ ها و دې چې ترکیب کومه نو انت معطوف علی ام حرف عطف یوسف معطوف معطوف علی سره خپل معطوف نه مبتدا دا څه شولا مبتدا شولا پوه شئ او مبتدا مستدی که مستدلی او فعلت هذا فعلت فعل فاعل او هذا مفعول فعل سره خپل فاعل مفعول بین خبر مبتدا خبر نو دلته کې دا مسئول عنه چې دا څه شو مستدلی شو دا مسئول کنه اصل کې څه انت فعلت هذا ام یوسف فعلت هذا په دې خبره باندې پوه شئ نو مسئول عنه به کله کله سوي مسند الیه وي دویم نمبر مسند الیه با کله کله مسند وي کله کله به سوي لکه راغب انت عن الامر ام راغب فيه معنی دا رغبه يرغبو پس لکه چې کله عن نشو معنی دغه اعراض کولی
معنی څه وی اعراض کول او رغبه يرغب په فاصله کې چې کله فی راشي نو به معنی رغبت کولی نو دا معنی شوی اراغب انت عن الامر اته دې کار نه اعراض کوونکې یو کنه امراغب فی یا پای کې څه لري رغبت پکې لري سبق لري رغبت پکې لري اراغب انت نو ځل کې دا راغب دې کنه دا مسئول عنه ده ادا مسئول عنه ده سره مسند ده دا څنګه مسند ده لکه تاسو مبتدا قسم اول او مبتدا قسم ثانی ویلو کنه په نحو په سبق کې مبتدا قسم ثانی هغه اسم فاعل او اسم مفعول اسم فاعل چې عمل کوي کنه په معنا د حال او استقبال باندې وي نو دا اسم فاعل څه چل کوي اوس نسب ور کوي کنه او دا فاعل رفع او مفعول به نسب ور کوي نه دی ویلي په نو امید کې دی په دې دونه وګي دی په کافیه کې دی په شرجامه کې دا عام خبره ده ما اراغب انت لکه دا اراغب دې دا مسند ده یعنی استغل اسم فاعل لا استغل سره د اسم فاعل لا او دې راغب دا عمل کړل چې انت له رفع ور کړی دا او انت باندې رفع کاری نو موږ دې سره انت مبني لګنا انت سره پرې باندې پوښوي نو ځل کې ترکیب چې موږ کو اراغب انت دې سره پیدا لګو نو راغب په باره کې تفصیل کیږي دا سوال کیږي راغب عن چې د راغب يرغب په معنی کې فصیله کې عن راشي نو بیا سمانی او که راغب يرغب په فصیله کې فی راشي بیا سمانی نو ګورئ لکه دوه په دې کې راغب راغله نو کستا ځین کې راځي ته چې معادل او دغه خو یو شان دي مسئولانو معادل خو سړي نو یو شان نه دي په دغه په لحاظ سره وکړ یو شان دي د لفظ په اعتبار سره لیکن دوه کې سره سفر راځي پکې چې د یو فصیله کې عن راغله ازبل فصیله کې سره راغله په دې خبره باندې پوه شوي نو معنی څه شو اراغب انت عن الامر سمانه اته اعراض کوم کې دا کارنا او کنه تبعی کی رغبت لري پوه شو به معنی ها چې مفعول لغلی ایا تقصد ام خالد ته قصد زستا قصد لرم او کا خالد لري ایا نو ځل ګوره دا مسئول عنه ده ایا او ایا څه شری ضمیر کوم سم نکسرم ایا نه یا کوي یکم ضمیر منصوب منفصل مفعول به مقدم ده دې په نظر ګوره ایا تقصد ام خالد الګه ته ما قصد لري تا چې زما ته ټاپی در کوم نو مال راګه کنه خالد لور کې نو دل لګي معادل شته کنيشته نه پوه شو دې معنی او سوال له سبب بارګه شوی دی د مفعول نه سوال شوی دی مسئول عنه به څه شوی دی مفعول دی ورته دل لګي مفعول عنه سو مستند الیه دل مسئول عنه مستند دل لګي دا مفعول مسئول عنه مفعول له چې حال چې کله مسئول عنه چې دا حال وي لکه وې اراغبن چې ماشین دغه وځوي چې تاسو راغله یې اراغبن چې ماشین راغله خو یې خو په سم باندې راغله پس ورلې راغله کنه پیاده راغله نو ځل کې دا حال لګنه اراغبن جئتا راغبن صيغه اسم فاعل و ضمیر پکې فاعل فعل سره خپل فاعل نه حال شو او جئتا فعل ته ضمیر پکې سره ذل حال ته ضمیر ذل حال راغبن دا او دا دوه معلومه دا حال شو ذل حال سره خپل حال نه فاعل شو جئتا لپاره ته خو راغله خو بس حالت باندې راغله د سورېدو حالت باندې راغله کنه اسی پیدا راغله اراغبن جئتا اماشین دلګي مسئولانو سره حال له او معادله ذکر ده پوه شئ او کله کله با د ظرف راغلی لکه ته ایوم الخميس قدیم تا ام یوم الجمعه ایوم الخميس نو ایوم الخميس دا څه ده ظرف ته ایوم الخميس قدیم ته سمانه ده چې ته د جمعې پر ورځ باندې راغلی وي او کته څه پر ورځ باندې راغلی د جمعرات پر ورځ باندې راغلی نو دلته مسئولان هو دا ظرف ته پوه شئ نو دا 15 سيزونه په کتاب کې لیکلي دي مسئولان هو کله کله څه شي کې دي شي مستند الیه کې دي شي مسند کې دي شي مفعول کې دي شي حال کې دي شي ظرف کې دي شي دلته کې ظرف چیرې نه ظرف زمان مثال ورکړه ظرف مکان ظرف زمان او د ظرف مکان لپاره ونتل شي لکه تاسو ان شاء الله نور کې دا مونږ بیا افید دار اسغل لیتام فی المسجد نو دلته افید دار جار مجرور متعلق په ظرف دا ظرف مکان ده
پوه شئ دا شان د مفعول له د بار عمر راځي لکه دا لکه تعظیما ضربتهم ظلمن دا سړی چې واله لري نو ظلم دی پکو کنه دا ادب د پاره پوه شئ نه نو کله کله دا مسئولان هو چې نه دا 10 سوزونه مسئولانو خو دا 15 سوزونه واقع کېدي شي دا 15 سوزونه راځي دین علاوه نور مې خو کتاب کې څه ذکر کړی دي او کله کله د دې معادل لاسوي ذکر وي معادل دی په جندو کنه دا امن ورستو چې سره او کله کله د دې معادل نوي ذکر لکه دې چې انت فعلت هذا اراغب انت عن الامر ايا تقصد يعني دا امر او دا امن ورستو سره دا پکې نه پوهیږئ مې معنی خدا پکې موجود دغه محذوف پیدا ولته بیا دا نه راوباسه دا معادل ول بیا څه ځان راوباسه پوه شو مې معنی او دا بدای دا په تصور کې دا خبره وا چې په تصور کې حمزه استفهام کله په تصور باندې داخل شي نو بده کې مسئولان هو بیا سوي دا بګه دا سیز وی کوم چې د حمزه سره سوي متصل وي او مسئولان هو په تصدیق کې چې دا نسبت وي مسئولان هو په تصدیق کې سوي نسبت وي اداګي لپاره معادل چرته هم نوي او الته چې کوم امر راځي هغه ام منقطع وي ام سوي هغه منقطعه کچا دا ام بغیر شنو هغه ام سوي او هغه ام په معنا دبل باندې منقطعه ځکه چې لکه ځوانه جدا جدا جملې مستقل جملې او د مستقل جملو په منځ کې راغی نه مخ کروسو سره تعلق نشته لري او بل د منګه متصل دی د ما قبل تر سره تعلق دی هغه پوه شو به معنی ها لکه دا اسافر علی اسافر علی ام نه ام خالدون په دې کې خدا نسبت ده اسافر علی ام جلس زیدون الکه سفر علی سفر کړه دی او زید ناشته نو دې ځوان خو دې بل سره تعلق شته نه دې ځوان دې بل سره تعلق دی یو جدا جمله بل جدا جمله اندل کې امر غنده ام په معنا ده سره نه باندې په دې خبره باندې صبح شوي نو ګوره موږ خبره دا وکړه کنه چې مسئولانو څه ته وای دا سبب بارګه دي سوال کړی بیا حمزه چې نه لګا دا د طلبي تصور لپاره نه طلبي تصدیق لپاره مرضی نو چې کله حمزه د طلبي تصور لپاره راغلی و نو مسئول عنه به هغه سیزوي کم چې د چا سره خوا دی نه حمزه استفهام خواته وي او د دې ورسته به امر راځي هغه ام تسوي او د امن ورسته چې نه دا معادل وي او هغه معادل دا مسئولان وي پوه شئ یاګه مسئولان هو دغه د حمزه استفهام نو ورسته او د امن ورسته کوم سیز دی فرید وانو کې دی یو تعین د پاره دغه درجه طلبي تصور راځي حمزه د طلبي تصور د پاره چې یو ته په دې حمزه خواته چې کم ټکه لري یا دا او یا د امن اخو چې کم ټکه لري فرید وانو کې دی یو تعین ماته وکا په دې خبره باندې پوه شئ تاسو په دې خبره باندې پوه شئ کتاب تاسو ګورئ والمسؤول عنه في التصور ما يلي الحمزه او مسئولان هو په تصور کې هغه کم چې نږدې وي د حمزه سره یعنی د حمزه خواته کم راغلی وي ويكون له معادل او د دې لپاره معادل هم وي د دې لپاره څه وي معادل قرین ورته وي مساوي ورته وي یذکر بعد ام چې هغه ذکر معادل به ذکر کیږي د چا نه ورستو وتسمى متصله او دې تصله لګي متصله یعنی ام متصله ورته ولي وي ځکه چې د دینه ما قبل د ما بعد سره د یو بل سره متصل او مربوط وي د یو بل سره سوي تعلق وي د یو بل سره فتقولوا في الاستفهام نو ته په استفهام کې المسند الیه نو دا و چې لکه کله کله استفهام کې د مستند له مبارک یعنی موږ وی چې مسئولان هو کله کله سوي لکه انت فعلت هذا یوسف اے تا دا کار کړه دی یوسف کړه دی نو ترکیب په لاول کې ترکیب په ذریعہ سره بتا بیا مستند له او دا سچ دی وای بتا ته معلومیږي ترکیب نه درځو کې نه مزه کوا وعن المسند او کله کله بدا تپوس کو لګي د چانا لکه اراغب انت عن الامر امراغب فی دلته مسئولان هو شری په دې مثال کې مسئولان هو شری راغب نو دا شری مسند ده راغب سره الګه مسند خو مال دې سره پورې دل چې مسند فعلی اسم فاعل چې کله عمل کوي اسم فاعل اسم مفعول چې کله عمل کوي نو هغه فعلی خو فعل نه بلکې صحیح شبه فعلی صحیح شبه فعلی یعنی فعل چې کوم عمل کوي نو هغه هم د دې سره په عمل کولو کې سره مشابهت لري او د عمل کولو لپاره شرایط تاسو دینونو کتابونو کې ویل دي څه نه وکي وعن المفعول او کله کله ودا مسئول عنه جنا بده مفعول نه لگا ايا تقصد ام خالدا ايت قصد لري زما کده خالد نو دلته کې د اول په ترکیب کې چې ايا مفعول به مقدم ده تقصد لپاره یا خالد د باندې باندې عطف ده
وعن الحال او کله کله د حال نه لکه راغبن جئت ماشین نو راغبن او ماشین دا معطوف علی حال او جئت کی هو ضمیر کې جئت کی ته ضمیر دا بذل حال واجوي وعن الظرف او کله کله ځنه لکه يوم الخميس قديم دا يوم الجمعه وهكذا مطلب دا چې کله کله نور مراد لشي لکه تادیما ضربته ام ظلمن اتادیما ضربته ام ظلمن دا سره چې دیواله لري نو لکه ظلم به وجه دیواله کنه ادب ورته افي دارس غیر فی المسجد هكذا مطلب دا وقد لا يذكر المعادل كلا كلا بغدا معادل ته نه ذکر کیږي چې معادل بغنه ذکر کیږي بیا به شوي انت فعلت هذا اراغب عن الامر اي تقصد اراغب من جاء يوم الخميس قدمت واجوي والمسؤول عنه في تصديق نسبته او مسؤول عنه په تصدیق کې جنن هغه نسبت یعنی کله چې د حمزه استفهام په تصدیق باندې داخله شي نو الله مسؤول عنه جنن دا هغه څه نه کم چې دي حمزه استفهام سره وځي بلکې پای کې هغه نسبت مقصود وي لکه د اسافر علی کنه نو اې دی علی دلګي بریګه دا د چا نسبت چاته شوی دی دا علی نسبت شوی دی دا د سفر نسبت شوی دی چاته نو علی به کیسره د چا چې نسبت کیږي ته سوې د چا چې نسبت کیږي څه ورته ویرا الکه اسناد چې ویلو تاسو مستند چې ویلو چا د نسبت کیږي ته سوې او د چا د سیس نسبت کیږي ته سوې اسافر علی کې مستند ما ته وخه نشته پکې صبر اسی چره مسند ده صبر سره او علیم سره نو دا مستند مسند لپاره ثابت ته او که ثابت نه نه دا نسبت ورته صحیح ده که صحیح نه لري لپاره دا طلبي تصدیق دي ته وي دا نسبت لکه کم نسبت چې تا کړل نه اېدا شته کني شته صبر علیم ولا يكون لها معادل لري لپاره معادله فإن جاءت ام بعدها کجر دې ته تصدیق د نسبت شو لکه دغه چې کنه حمزه د طلب تصدیق لپاره راغلو او د دې نو وروسته چرته امر غیر راځي نو او چرته راغی نو قدرت منقطعا دا به مقدر دا بسوي منقطعه بوي او تكون بمعنى ملوي بسوي بمعنى دبل معنی منقطعه څه مطلب چې لکه دوه جملو په منځ کې واقع شوی او دوه جملې مستقل دي یو د بل نه چې دا لکه منقطع ده جدا پوه شو دې معنی دا به ګوره لکه خاصه یاد کې خبره پوه شو پرونه سبق هم نه سبق خاصه به یاد کې چل نو وړي سبا د وخت راځي د وخت ودرېږي ځي